چرته چې په ټوله نړۍ کې د مزدورانو د حق ورځ مانځل کیږي، هلته په چارسدہ کې هم په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې عامه چھٹي ورکړې شوې ده، ولې غریب او غیر تعلیم یافته طبقه کې اوسه پورې د دې آګاهي نه ده بیداره شوې. دوه قسمه طبقات دي کنه په معاشره کې، یو تعلیم یافته ده او یو غیر تعلیم یافته ده. نو تعلیم یافته ته پته لګي چې یاره دا یکم مئی چې ده نو دا په څه خبره باندې مانځل کېږي، خو غریب ته نه پته شته او نه تعلیم یافته ځان وکړو چیرې دا مزدوران چې دي دوی د خپل حق نه خبر کی، دا ولې مانځل کېږي، دا ډیره د وخت غټ ضرورت دی چیرې دا غریب خلک په دې خبره پوه شي. چرته چې نن د مزدور د حق په نوم عامه چھٹي ده، هلته د افسوس غټ خبره دا ده چې مزدورانو ته دا هم پته نشته چې نن د هغوی چھٹي ده او که نه. نه ما ته پته نه لګي چې څه چھٹي ده. نه نشته چھٹي، یاره دی خو ما ته پته نه لګي. ولې نه زموږ خو چھٹي نه زمیندار خو نه د شپې چھٹي نه د ورځې چھٹي. د مزدورانو د حق په نوم د چھټۍ پر ورځ د مزدورانو اکثریت نن هم په مزدورۍ دي. د کیمرامین ضیا محمد سره کفایت الله یوسفزی، عروج نیوز، چارسدہ.